انا د همدې موضوع د تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وی چې له ځانه سره لرو. تاسې دران لیدونکي هم کولی شئ همدا شیبه د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کوئ. شیخ صاحب راغلاست ټولې مو شیخ الله مو خوشحاله او آباد مننه شیخ صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او سټوډیو ته مو تشریف راوړه کور مو ودان. شیخ صاحب راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ته راځو. لومړی دې ته راځو چې د دې نوم په معنا باندې ټول لیدونکي زموږ پوه شي او دغه نوم چا او چیرته انتخاب کړ نبی علیه السلام لپاره. جناب سیرت صاحب تاسو خو سوال ټول عمر وړوکی او جواب غټي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څنګه چې شان لوی دی داسې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا نوم مبارکم یو لوی بحر او لوی دریاب دی. دې باندې علماء مختلف بحثونه کړي دي. دې وخت کې چې زما په ذهن کې کمی خبرې دي نو مختصر به درته ووایم ان شاء الله. حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پاول میاش زما په خېټه باندې راغی نو په دې خوب کې مې یو نورانی شخصیت ولید. بله دومره ښایسته و چې دا سړی ما نه و لیدلی. راته ویې فرمایل ابشري یا آمنه آمنه زیر قبول کا فقد حملتی بسید المرسلین. الله تعالی ستا خېټې مبارکې ته د ټولو مرسلینو د پیغمبرانو سردار راولیک. ما ورته وی ته څوک یې؟ راته وی زه حضرت آدم علیه السلام. بله کله چې دویمه میاشت راغله یو نورانی شخصیت مې ولیده. راته وی چې ابشر یا آمنه بله آمنه زیر قبول کا فقد حملتی بسید الاولین والآخرین. ستا خېټې مبارکې ته د اولین او د آخرینو سردار راغلی. بله ما ورته وی څوک یې؟ راته وی فرمایل زه حضرت شیس علیه السلام. کله چې درېیمه میاشت شوه یو لوی شخصیت مې ولیده. راته وی ابشري یا آمنه بله آمنه زیر قبول کا فقد حملتی بالنبی الکریم. ستا خېټې مبارکې ته باعزت نبی راغی. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه خو حضرت نوح علیه السلام. نوح لقب دی بله او د ده نوم عبدالجبار دی یا عبدالغفار دی. کله چې څلورمه میاشت راغله نو یو نورانی شخصیت مې ولید. راته وی فرمایل ابشر یا آمنه بله آمنه زیر قبول کا فقد حملت بسید الشریف والنبی العفیف. ته حامل شوی پاغا باعزت سردار باندې او په پاک نبی باندې. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه حضرت ادریس علیه السلام. کله چې شپږمه میاشت شوه یو لوی شخصیت مې ولیده. راته وی ابشري یا آمنه فقد حملت بسید البشر. ته حامله شوی په سردار د بشر. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه حضرت هود علیه السلام. کله چې بله میاشت راغله نو بیا مې یو نورانی شخصیت ولید. راته وی ابشري یا آمنه آمنه زیر قبول کا فقد حملتی بالنبی الهاشمی. ته حامله شوی په هغه هاشمی نبی باندې. بله ما ورته وی څوک یې؟ وی زه حضرت ابراهیم علیه السلام. کله چې اوومه میاشت شوه بیا مې خوب ولید یو نورانی شخصیت مې ولید. راته وی ابشري یا آمنه فقد حملتی بحبیب رب العالمین.
زیر قبول کو ته حامل شوه په حبیب د رب العالمین باندې. ما ورته وی څوک وی زه اسماعیل علیه السلام. کله چې اتمه میاشت شوه، اومه میاشت، بیا مې یو اتمه میاشت راته وی ابشری یا آمنه، آمنه زیر قبول کا فقد حملت بخاتم النبیین، ته حامل شوی په اخیری پیغمبر. بله. ما ورته وی څوک وی زه موسی علیه السلام. نهمه میاشت چې شوه بیا مې یو نورانی شخصیت ولیده، راته وی ابشری یا آمنه فقد حملت بمحمد صلی الله علیه وسلم، ته حامل شوی په محمد صلی الله علیه وسلم. دا خوب چې کله رسول الله مبارک پیدا شو اومه ورځ شوه او د رسول الله مبارک نیکه عبد المطلب رسول الله مبارک ته د نوم انتخاب کو، نو حضرت آمینی رضی الله تعالی عنها ورته دا خوب وی.